یو ښار دی دمشق، په هغې کې یو سړي به په دیاړی باندې قبرونه کنستو. دمشق ښار کې په هغې کې یو مقبره وه، دهداح نوم یې دی مقبرې. په هغې کې به په د عربو کې اوس هم دا قانون دی، که څوک مشران پاتې شوي چې هلته خلک په دیاړي مارو باندې قبرونه کني، کفن دفن په دیاړي مارو کوي. نو د دمشق کې دغه یو سړی و، ده به قبرونه کنستو. یو بوډۍ ښځه ده، سوال جواب یې وکړه په دغې سړي پسې چې یاره زما یو ماشوم پات شوی دی، مړ دی، قبر وکنه چې څه پیسې میسې کېږي زه به درله درکړم. هغه ورته ټیک تا خو ناست وم مقبره کې، دا کار ده چې دی به دا قبرونه کني. کله چې د بوډۍ دا ماشوم راوړو، لکه لوی دوره وړوکی نه و، خو لکه د هغې په نیس خو ماشوم و که نه، که بچی هر څومره غټ شي سپین ګیری مې خو بیا هم مور پلار ته چې دی ماشومي. دا مقبرې والا دا سړی وایي دا څوک چې په دیاړی دا قبرونه کني، د 20-25 کسانو سره را روانو، بس کټې راوړو، ما قبر تیار کړی دی. وی چې دې 25 کسانو ما دا محسوسه کړه چې دا زنانه چېرته دا غریبانان دي، پیسې میسې ورسره هم نشته، او چېرته داسې کم خاندان والا خلک ته نو جنازه کې ډېر خلک نشته. هغه وایي چې ما کله دا 25 کسان ولیدو نو ما دا محسوسه کړه چې دا زنانه چې دا غریبه ده. خو ما وی چې نه ای به ده، که دا هر څومره غریبه ده، د دې دا بچې به زه په خپلو لاسو باندې قبر ته سپارم، او د ده کفن دفن به زه په خپلو لاسو کوم. زما کار دا دی چې صرف قبر وکنم، کودایي وکم. وی کله چې ما هغه قبر وکنستو، وی کسانو ته ما وی چې دی به زه قبر ته کوزوم. وی کله چې ما هغه قبر ته کوز کو هغه ماشوم، او تبی مې پې کېښودې، نو پر تبی پسې کو ستا خیال بیا خلک لږې لږې ټوکلیک دی، بیا پسې خټه تپي. نو دی وایي چې کله ما را تبی کېښودې، نو په دې تبو په دې چاودو کې ما چې دی رڼا ولیده، رڼا داسې چې دا سپین کفن داسې ړکېدو. وی ما وی چې څه وجه کېدی شي، دی خو چې ما اوس خښه و دلته مې کېښودو نو مړو، اوس چې مې کده کېښود نو پرې سورو کې چې ښکاري چې دا سړی ژوندی دی. خو په هغې پسې یو زه بله نظاره وینمه چې یو 2 کسان رالو، 2 کسان رالو، او دغه سړی دغه ماشوم چې په دې قبر کې پروت دی، دغه ماشوم یې راواغستو، په غېږ کې ونیو او واپس لاړو. وایي چې ما کله دغه منظر ولید په خپل وی کله چې ما دغه واقعه ولیده، وی کسانو ما ته وایي چې ته خو اوس ټیک وې، اوس چې دی نو حالات دې بدل دي، دا 25 چې کوم ولاړ دي. یا هغه وایي چې ما چې څه لیدلي دا کس ورته وایي هغه تاسو نه دي لیدلي، او که زه تاسو ته ووایم تاسو یې منئ نه، نو دې زما د وینا څه حاجت شته دی. هغه ورته وایي یاره وی د دې خبرې نه واوړئ، څه وخت تېر نه دی، یو څو میاشتې تېرې نه دي چې دې بوډۍ بیا سوال جواب وکړو. وی یاره زما بل زوی مړ دی، او داسې کار وکړه چې دې دلم قبر تیار کا. وی کله چې ما هغه قبر وکړه نو ما ذهن ته خبره راوسته چې دا خو هغه بوډۍ ده، او یو زوی مخکې مړ دی، ورپسې دا بل دی، خو چې د دې به څه قیسه وي، ورکه زه ګورم چې دې پېرې له څه کېږي. وی بیا مې قص وکړو چې دا کس به زه په خپله ښخوم. وی چې هغه کس ما ښخ کو، کې مې خود تبی مې کېښوده، کته تیاره شوه، چې تیاره شوه واپس هغه زوړ منظر راغی چې 2 کسان رالو، او دغه کس راوباسو لکه په خپل کما یلیق بشانې د هغوی د فرشتو سره څنګه مناسب وه چې هغوی دا راوباسو، دغه وړو یې. نو ما ورته وایي چې من انتما، تاسو دواړه څوک یې؟ ما خو ذهن کې مخکې خبره ایښې وه چې بیا به 2 کسان راځي، د بوډۍ بل زوی مړلی. ما ورته وایي چې من انتما څوک یې؟ بیا هغوی مونږ ته وایي چې مونږ د الله رالیږلي استازي یو، د الله رالیږلي استازي یو، او د الله امانت په دې قبر کې پروت دی، او هغه امانت چې دی مونږ الله له رسو. وی یو شنه مرغۍ راله، او د هغې ججوره کوله وشوه، هغې ته یو شی ننوته، مرغۍ والوته لاړه. صحیح حدیث کې هم دغه راځي. وی هغه شنه مرغۍ راله، اسیس دننه شو لاړ. وی زه رالم بوډۍ پسې، وی ما ورته وی چې څه وجه ده؟ لومبې د هغه زوی مړو، ما چې کله په قبر کې کېښودو نو داسې منظر ما ولیدو، چې دویم بچی ما په قبر کې کېښودو داسې منظر مې ولیدو. ما ورته وایي چې ستا او د بچو دی داسې کوم عمل دی چې دا زه په ژوندونې باندې اینم چې د دې روح چې دی الله اسمان ته لیږي.
ما ته وی چې دا لومبې چې مړو دا کشر یو دا حافظ قرآنو دا څوک حافظ قرآنو د قرآن په یاد کړو علم د دین کو د دین زده کړه کوله نو هغه چې به کله زده کړه کوله نو دا یو دا دویم ورور چې دا مشر دا ترکاڼو د په دکان کې به څه وګټل نو چې کومه تنخوا او پیسې به راووتې دیاړي به راووته هغه به په منځ باندې نیمه کړه نیمه به د حافظ قرآن له ورکړه نیمه به ځان له په استعمال او د کور په استعمال کې راوسته نو دا یو چې تللی دی نو د دې وجې تللی چې حافظ قرآن دی عالم دی په مدرسه کې وخت تېر کړی دی او دا دویم چې تللی دی دی په هغه باندې مال لګولی د هغې د وجې نه الله جنت ته لیږلی الله څوک داسې سپک سپور نه پرېږدي